نحمد الله العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. زما عزتمندو ما استاسو په مخ کې د قرآن عظیم یو آیت تلاوت کو. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاة کله چې تاسو اراده وکړئ د مانځه، فاغسلوا وجوهکم نو تاسو ووینځئ مخونه خپل، وایدیکم الى المرافق او لاسونه خپل د څنګلو پورې، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین او تاسو په خپل زړه باندې مسح وکړئ او خپې ووینځئ د پړکو پورې. په دې کې چې دی د چهارګام چې کوم فرایض دي د هغې بیان دی. ستاسو مخکې ما د چهارګام چې دی څه فرایض وو هغه په مخکنیو ویډیوګانو کې ما تاسو ته ښودلي وو چې په چهارګام کې دا فرایض دي او په چهارګام کې دی دا سنت دي او په چهارګام کې دا خبرې چې دی مستحب دي او په چهارګام کې چې دی دا خبرې مکروه دي. نو اوس چهارګام نه بعد چې دی غسل دی، نو غسل د هغې مسنون طریقه څه ده او په غسل کې چې دی څو فرض دي او دغه شانتې د غسل سنت څو دي او د غسل کې چې دی مکروهات څو دي او په غسل کې چې دی مستحبات څو دي، د هغې په باره کې به زه انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې خبرې کوم. که په دې ویډیو کې دغه خبرې پوره نه شي نو بیا به چې دی انشاءالله بیا بلې ویډیو د هغې لپاره جوړوم او تاسو ته به د هغې بیان بیا په هغه ویډیو کې وکړم. نو د غسل مسنون طریقه دا ده چې لومړی لاسونه د څنګلو د مړوندونو پورې لاسونه ووینځي او بیا چې دی د هغې نه وروستو استنجا وکړي. د استنجا په ځای باندې پلیتي لګېدلې وي او که نه وي لګېدلې، د هغې نه وروستو په بدن باندې چې په کوم ځای پلیتي لګېدلې هغه پلیتي به چې دی لرې کړي او د هغې نه وروستو بیا چې دی چهارګام کې کوم سنت طریقه ده ما تاسو ته مکمل ویډیوګانې چې دی هغه ښودلې وه، نو هغه طریقه باندې به چهارګام وکړي. د هغې نه وروستو بیا په سر باندې درې پیرې اوبه واړئ، د سر باندې درې پیرې اوبه واړولې، بیا چې دی په ښۍ اوږه باندې به درې پیرې اوبه واړئ، بیا د هغې نه وروستو په چپه اوږه باندې به درې پیرې اوبه واړئ او بیا به چې دی د هغې نه وروستو ځان په یو سولیه باندې یا په یو کپړه باندې وچ کړي. دا د غسل مسنون طریقه ده. په غسل کې چې دی فرض څو دي؟ په غسل کې درې خبرې فرض دي. یو دا چې خولې ته اوبه واچي او خوله کې په داسې طریقه باندې اوبه واچي چې په دې خوله کې هر ځای ته دغه اوبه ورسي، غرغړه چې ورته وایي دغه طریقه باندې به خولې ته اوبه واچي چې هر ځای ته اوبه ورسي. دویم فرض چې دی هغه د پوزې د نرمۍ ته اوبه رسول چې دا پوزه د سړي چې دی هغه تروه شي په اوبو باندې، نو دغه ځای ته چې دی اوبه رسول دا فرض دی. او دریم فرض په ټول بدن باندې اوبه بهول دا فرض دی په غسل کې. غسل کې چې دی سنت څو دي؟ په غسل کې سنت چې دی هغه دا دي چې لومړی به ته څه وکړې؟ لومړی به ته د غسل نیت او اراده وکړي او بیا د هغې نه وروستو به چې دی د غسل کولو نه مخکې بسم الله ووایي. د بسم الله نه ویلو نه وروستو چې دی بدن چې دی هغه مږل دا هم سنت دي او دا شانتې په غسل کې چې دی سنت طریقه یوه دا ده چې چهارګام چې کوم د غسل طریقه مخکې ذکر شوه او بیان شوه په هغه طریقه باندې به غسل وکړي، نو دا هم په غسل کې سنت خبره ده. د غسل چې دی مستحبات څه دي؟ نو غسل مستحبات دا دي چې په غسل کې به دا دومره اوبه نه استعمالوئ چې د حد نه زیاتې وي او نه به دومره کمې اوبه استعمالوئ چې کافي په صحیح طریقه باندې غسل ونه شي. دویم دا چې قبلې ته به نه مخ کوئ، یعنې داسې طرف ته ودرېږئ چې ستا مخ قبلې ته نه راځي په غسل کولو کې.
او دریم دا چې په داسې ځای کې به غسل نه کوي چې په هغه ځای کې تا خلق وویني، یعنې پټ به غسل کوي، لاندې به دا چې دی مستحب خبرې دي په غسل کولو. او بله خبره دا ده چې د غسل کولو نه وروستو په یو کپړه باندې چې دی ځان وچ کړي او